سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د منځ طریقه او د منځ مسائل شروع کول نه پیله د مسجد ته داخلېدو دعا او د مسجد ته داخلېدو طریقه چې مسجد ته به څنګه داخلېږي او کومه دعا به وي. نو د ټول نه پیله چې دی چې کله مسجد ته داخلېږي نو پیله به ښی خپه چې دی مسجد ته داخله کی او ګسه خپه به چې دی دا وروسته کی او بیا به چې دی مسجد ته داخل شي. یعنې پیله به ښی خپه داسې مخکې کی ګسه خپه به وروسته کی او چې کله داخلېږي نو بیا به د درود شریف به ووایي او د هغې نه بعد به دا دعا ووایي چې اللهم افتح لي ابواب رحمتک. د دې ترجمه داسې ده چې ای الله زما دپاره کولو کا، افتح لی کولو کا زما دپاره ابواب دروازې رحمتک د رحمت ستا. اللهم افتح لی ابواب رحمتک، ای الله کولو کا زما دپاره د رحمت دروازې ستا. د هغې نه بعد همدغه رنګ چې کله مسجد نه وځې نو پیله به چې دی ګسه خپه مخکې کې او ښی خپه به وروسته کې. په داخلېدو کې به هم چې دی ښی خپه جومات ته داخله کې پیله او چې کله وځیم نو ښی خپه به جومات کې او ګسه خپه به بار کې. پوه شئ بې نو ګسه خپه به چې دی دا بار کې او ښی خپه به چې دی جومات کې پرېږدئ او درود شریف به ووایئ او بیا به چې دی دا دعا ووایئ اللهم انی اسألک من فضلک.